خدای نه ویریږئ او تاسو ته زما تپوس وکړئ. زه خو یو د خدای تعالی غریب سړی یم، بچو لرو ته په دې سپینه ګیره سیر وړه ګټم. دانه مونږ سره دا ذاتیات کېږي، دلته کله ګاډي راولي هټکو د پاسې وخېږئ، هغه تاوان مونږ له راکړي. کله رانه سوداګانې کمیټې ته یو څیزه بدېږي. اصل ولې دا زیاتیات کېږي؟ تاسو به خدای نه جواب ورکوئ که نه؟ دا یو نوی انسپکټر مقرر شوی دی، واحد نامې ده د هغوی مونږ سره دا یو ذاتیات کوي. ما تپوس وشي، که زما دا تپوس نه کوي زه به خپله خودکشي وکړم. ایسي صاحب تاسو زمونږ انسپکټر نه تپوس وکړئ چې دا ولې دوی سره دا ذاتیات کېږي. ما ټولو مشرانو کشرانو ته دا درخواست دی چې زه یو غریب سړی یم، د ریړۍ والی یم، او د دې باوجود ما سره کمیټۍ والا انسپکټر واحد نامې ده چې هغه یو بدتمیزي او بد اخلاقي او یو زورورتیا ما سره راغستې ده. د خپلو مشرانو ته اے سی صاحب ده، ډي سي صاحب ده، د ټولو افسرانو ته زه دا یو درخواست وړاندې کوم. ما ته سهار 8 بجې دا ټرالي دی ودرولې ده په بدماشۍ باندې سره د دې ټیکټره ولې زه خټکي خرڅوم او بچو له سیر وړه ګټم. د غریبانو دا حل تاسو ګورئ، زما د سوداګانو ته د پاسې پې ټرالۍ نه وګرځولې، د پاسې پې چې کوم دی دا د زما خټکي ټول څښا شو. ما سر سودا راوړې ده او هغه سودا چې کومه ده زما څښا شوله. زه د خپلو مشرانو ته دا وایم چې ولې دا زیاتیات کېږي؟ تاسو به خدای نه جواب ورکوئ که نه؟ تاسو دومره تپوس واله زماني یې. دا پاکستان کې زه نه اوسېږم، زه د پاکستان نه یم. ما تپوس وشي، که زما دا تپوس نه کوي زه به خپله خودکشي وکړم. یو ډي سي صاحب ته زه دا درخواست کوم، زما تپوس دې وشي چې ولې ته دومره بدماشي کوې؟ ته یو انسپکټر سړی ولې ما سره ته دا زیاتیات کوې؟ زما ټیمو صاحب شته دی، زما ناظم صاحب شته دی په دې بازار کې، د شب قدر بازار کې. که یوازې زه دا کاروبار کوم زه به تاسو ته دستخط وکړم، زه به د نن نه پس دا کاروبار بند کړم. زه به نه کوم دا کار. که یوازې زه دا کاروبار کوم زه بیا قطعا نه کوم. که یوازې زه دا خټکي که په خټکو باندې ستاسو جرم وي، ستاسو پې یو څه مسلې نو ما ته ووایه، زه به خټکي نه راوړم، زه به بل څه راوړم. خدای نه ویریږئ او تاسو ته زما تپوس وکړئ. زه خو یو د خدای تعالی غریب سړی یم، بچو لرو ته په دې سپینه ګیره سیر وړه ګټم. د واحد نه دا زما تپوس وکړئ چې دا ولې دا زیاتیات سره د دې ګنه په دې چوک په منځ کې باندې دې ودرولې ده. دا ګن سهار د 8 بجې دا ټرالي راوستې ده، دا دې ودرولې ده. دا د اوس تقریبا 3 بجې کېدونکي دي. دا 3 بجې چې کوم دي تا ودرولې ده، ما ته یو بدماشۍ باندې دې ودرولې ده. زما د لکو روپو سودا راوړې، خټکۍ مې راوړې، هندوانه مې راوړې. دا په دې ځای څښا شوه. وګورئ په فرسټ ټایم کې ځان له خپل تعلیم کوو، د هغې نه پس بیا راځو او له شلو بیا مزدوري کوو. مونږ دا کمیټه والا خپلې مزدورۍ ته نه پرېږدي، ځکه چې روزانه مونږ سره دا ذاتیات کېږي. دلته کله ګاډي راولي هټکو د پاسې وخېږئ، هغه تاوان مونږ له راکړي. کله رانه سوداګانې کمیټې ته یو څیزه بدېږي او کله ریړۍ یو څه ویسېږي. مو خو په هغې ورته هېڅ هم ونه ویل، خو بل دا نن یې چې کومه ډېره ناروا کارنامه کړې ده مونږ سره، ډېره ناجیزه یې کړې ده، ځکه چې ټرالي یې راوسته او زمونږ د هټکو د پاسې وخېجوله، ځکه چې دې کې موږ ځان له شلو بیا مزدوري کوو، هغوی راغلل او زمونږ د ټولې سوداګانې خرابې کړې. نو زما موجوده اے سی صاحب ته او ډي سي صاحب ته دا درخواست کوم چې دوی سره د قانوني کاروایي وشي، ځکه چې په دې بازار کې صرف مونږ ځان له شلو بیا مزدوري نه کوو، ټول بازار ناست دی او په ټول بازار خپله ځان لاله مزدوري کوي. نو دا کمیټه یو نوی انسپکټر مقرر شوی دی، واحد نامې ده د هغوی مونږ سره دا یو ذاتیات کوي. دلته ډیلی راځي، کله رانه یو سوداګانې وړي، کله بل نورې سوداګانې وړي، کله هټکو د پاسه ګاډي وخېږي، هغه تاوان راکړي. نو زه موجوده اے سی صاحب ته دا درخواست کول غواړم چې اے سی صاحب تاسو زمونږ د انسپکټر نه تپوس وکړئ چې دا ولې دوی سره دا ذاتیات کېږي.